مو څومره راتاګ دی مو دلته نستاري د خاصې توسو درنښت ډېره مننه چې تاسو زما تکلیف وکړ مونږ له وخت چې کوم رنګ خوښېدو کوم څه سره تک زیاته مینه ساتي نو هغه داسې و چې اقبال مومند صاحب وایي که نه چې نن یې د حیا په لمن تور کور ته راوړی دی نن یې د حیا په لمن تور کور ته راوړی دی او کونډې د څادر پلو کې اور کور ته راوړی دی او دې وطن کې چا هم چې د امن کوشش کړی دی دې وطن کې چا هم چې د امن کوشش کړی دی او لاش یا د پلار او یا د ورور کور ته راوړی دی او مونږ صدګان یو زمونږ عقل سره سویمه ده مونږ صدګان یو زمونږ عقل سره سویمه ده جنګ مو د پردو خلکو په زور کور ته راوړی دی او سر چې مې اقباله د ظالم په وړاندې ټیټ نه کړو سر چې مې اقباله د ظالم په وړاندې ټیټ نه کړو خلکو به بیا ویل چې یې پیغور کور ته راوړی دی نو بیا یې موږ استاد امام منظر صاحب الله د ته ډېر عمر وکړي ټولو کسانو سره څوک محنت کوي خواري کوي پښتو ژبې لپاره خدمت کوي نو الله د ټول هم ښه لري دا موږ سر کې سترګې دي یوه رونایي ده د قوم لپاره یو ډېر غټ خدمت دوی روان کړی نو امام منظر صاحب یې چې یاره خوشحالي که په ما غم نشو نو مړ مې که امام منظر صاحب یې چې یاره خوشحالي که په ما غم نشو نو مړ مې که او مونږ ته که اختر هم محرم نشو نو مړ مې که او دوی ته خو د مار نه هم د غره بلبله جوړه شي دوی ته خو د مار نه هم د غره بلبله جوړه شي او مونږ ته که کمتره هم لړم نشو نو مړ مې که بم پنجاب کې کېږده که ګلاب نشو نو مړ مې که بم پنجاب کې کېږده که ګلاب نشو نو مړ مې که او دلته ګلاب وکره که بم نشو نو مړ مې که ته ورته ناڅاپه مخ څرګند که د پړونې نه او سور ګلاب که زیړ لکه شړشم نشو نو مړ مې که ته ترېنه یو څو لپې اوبه په مخ راواړوه ته ترېنه یو څو لپې اوبه په مخ راواړوه او دا ګودر که ټول زمزم زمزم نشو نو مړ مې که با دا تاسو ټول ته ډالۍ چې څه مې پوښتې چې زما سر د چا سنګر کې مات شو څه مې پوښتې چې زما سر د چا سنګر کې مات شو مات خو د وي خو د پردو خلکو په شر کې مات شو چیرته په سمه چیرته سوات او کندهار کې ټوکړې چیرته په سمه چیرته سوات او کندهار کې ټوکړې پښتون تندی په هر دربار او په هر در کې مات شو گلشن می ټول په دو تړلی د یقین دی وشه گلشن می ټول په دو تړلی د یقین دی وشه ګل می بایللی دی ازغی مه په ځیګر کې مات شو و لکه کچه ګړی کنډر کنډر او ژوبل ژوبل لکه کچه ګړی کنډر کنډر او ژوبل ژوبل زړه د کابل په غم اخته دی پېښور کې مات شو و داسې یو خوب وینم چې ګرځي در په در لیونی داسې یو خوب وینم چې ګرځي در په در لیونی کبر غرور د زړورو په خپل سر کې مات شو او غمخواره جنگ د لآمو تر اباسینه پورې غمخواره جنگ د لآمو تر اباسینه پورې پښتون ټوټې ټوټې په تورو لرو بر کې مات شو اخیر بس باکر والا مته وایه مونږ طرفه وته ډالۍ باکر صاحب یې چې د محبت د آخري حد په حصار کې یمه د محبت د آخري حد په حصار کې یمه تا سره ناست یمه خو ستا په انتظار کې یمه او کرانه وپوښتې نو نومې راته هم نه رسي کرانه وپوښتې نو نومې راته هم نه رسي زه چې وړوکی رالو شوی په کوم ښار کې یمه زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري زخمي مرغۍ یم ترې پټ شوی په چنار کې ما او کرانه وپوښتې نو نومې راته هم نه رسي کرانه وپوښتې نو نومې راته هم نه رسي زه چې وړوکی رالو شوی په کوم ښار کې یم زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري
زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاري زخمي مرغۍ یم ترې پټ شوی په چنار کې یمه او توره تیاره ده د خپل ځانه مې هم ویره کېږي توره تیاره ده د خپل ځانه مې هم ویره کېږي خلک وده ورونه بند او زه په لار کې یمه او وجود مې ورو ورو ختموي را باندې لیکي تاریخ وجود مې ورو ورو ختموي را باندې لیکي تاریخ باکره چا داسې تاو کړی په پرکار کې یمه ډېره مننه سمي وروره چې تاسو هم چې تاسو موږ ته بلنه راکړې موږ سره دلته کوکه خیل کوم مشران دي کلیوال دي تاسو هم ډېره شکریه ډېره مننه چې تاسو موږ ته دعوت راکړې منګل صاحب هم ډېره شکریه ده کوم موږ د ملګرو هم خواهش چې موږ دلته جمرو ته راشو خپل کلیوالو سره مېله وشو دوسه ناستی ولرو ایدو دا ناستا ایدو دا مهمانوازي تاسو دغه شعرونه تاسو د الفاظونه دا موږ ډېر خوښ هم شو خدای مو همیشه د په مننه عزتمندو قدرمن شي الله مار دې مې پوره خوشحالي راوستله موږ د زړه دروازې تاسو پوره خلاصې دي چې موږ مو سپورټ نه کوو موږ دود در نه کوو بس دا خو چې زم دنه په سیر شم بلم دنه په سیر شي بلم دنه په سیر شي بس بیا خو ورکه ورځ دا شوه که نه خپل کم بخته ایزه حالان کې هر سړی په دغې پوهېږي که څه یې پښتو کې متل دی چې غوا توره دی چې نو شودې سپین دی په دا مونږ پوهېږو چې سړی الفاظ وباسي خولې نه کار دا دی چې اول خو توجه ورته وکړو چې یاره په دغه الفاظو کې څه وزن څه ګنجایش څه شی دی موږ لپاره کومه رونایي دی ورکړي نو چې اوس بل سړی ته په خپله باندې دومره نه شي کړی چې خپل حق وغواړي او بل تو پر لګیا وي بلې مور بچای تو پر لګیا وي خدمت کې او محنت کې مطلب تو وي خوي تو وګو تا هغه څه در رسوي چې کوم تو حق وي تو ته څه غواړې تو کې پیدا وي تو کې عزت وي نو هغه مطلب دا چې بلې مور بچای وي نو ته شکریا په کوړه چې دوت خو ور کې و شکریا خو یا دوت کې خپل مخرچانه کې خپل منډه نه وای خپل محنت خوري وړي دا محنت خوري وړي هغه گنجائش تو کې نیوي بل ځای ته پر لګیاوي ته عزت پر بیا مونږ ویوړو بیا مونږ ډیر زیاته مننه کوم خالق صاحب نه شکر دا چې مو په کورمې کې داسې ستوري شتا ځلیږي الله دې همیشه پر وځلوي همیشه پر د خدای پاک داسې کسان نور ډیر کې چې مو پښتنو دې د کونډو د رندو د یتیمانو د خورو د مظلوم خلکو خیر وغوړي او هغه حق وغوړي داسې ډیر کم خلک بیا هم ته نه مننه کوم ډیر زیاته مننه